بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. مخکې آیاتونو کې خبره روانه وه موسی علیه السلام د قوم سره هغې شرک کړی و د سخي بندګي کوله د سخي عبادت یې کوو نو الله رب العزت د طرف نه ورته دا ویلی شو چې چا د سخي بندګي کړله عبادت یې کړله نو خامخا هغې ته به د الله د طرف نه غصه غضب رسي دارنګه ذلت په ژوند دنیا کې به ورته رسي او هغه کسان چې بد عمل یې کړلی ګناهونه یې کړلي شرک یې کړلی به یې توبه وویسته نو الله غفور رحیم دی. موسی علیه السلام له کتاب ورکړی شوی و تورات په هغې کې هدایت و په هغې کې رحمت و بیا موسی علیه السلام خپل قوم ناسه کسان غوره کړه چوڼې کړه او بویې تلو کوهي تور ته هلته کې هغې څه خبرې وکړې او د هغې د وجې نه په هغې باندې یو تندر پرې راغی یو زلزله پرې راغله یو آواز پرې راغی او په هغې د وجې نه ټول مړه شو. موسی علیه السلام الله نه سوال وکړو الله رب العزت بیا راژوندي کړو د هغې تذکره وه بیا دغه بني اسرائیل دي دغه بني اسرائیل روان دي نو راورسېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور ته هم راورسېدل نو په دې کې کوم چې صحیح خلک وو نو هغې هغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان یې راوړو ولې دې سره په کتاب کې دا لیکلی شوي وو چې داسې یو پیغمبر به راځي تورات کې مو انجیل کې مو نو دې ایمان راوړ د پیغمبر عزت او امداد او نصرت یې کو د قرآن کریم تابعداري چې څوک کوي نو دا کسان کامیاب دي چا چې نه دی کړی ناکام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله د طرف نه ویل کېدو چې ته د خلکو ته اعلان وکړه یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا زه تاسو ټولو ته پیغمبر را لېږلی شوی یم تاسو ټول څوک دی دا اواز چې چاته رسي قیامت پورې ټولو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې کوم پیغمبران راغلي د هغې دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راتلو سره منسوخ شو اوس که څوک هغې باندې عمل کوي او پیغمبر نه مني زموږ پیغمبر نه مني نو هغه مسلمان نشي کېدی. الله ته یو وایي موسی علیه السلام مني عیسی علیه السلام مني لیکن هغه مسلمان نه دی ولې دی په دین منسوخه باندې لګیا دی هغه کتاب باندې عمل کوي چې هغه منسوخ شوی دی هسې ځان له وچ پوچه دی لګیا دی څه کارونه کوي چې د هغې هېڅ فایده بیا نشتي. نو دې کې تذکره کوي د دې الله رب العزت د طرف نه رالیږلی شوی نو الله رب العزت وایي چې او خلکو ایمان راوړي په الله باندې د الله پر رسول باندې هغه رسول چې هغه نبی الامی دی. نبی الامی یو خبره مخکې یو ځای کې چته شي وه
نبی الامی یو په دې معنی باندې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لیکل پړاوهل نشو کولی. بل ځکه الله رب العزت وایي دا خلک وس لګیا دي په شک کې دي چې کله تا لیکل او پړاوال کولی شوې نو بیا به د دې څه حال و. اذا ارتاب المبتلون په هغه وخت کې د باطل پرستو به کلک شک کړی و چې او دا خو ده نو دا خو تعلیم یافته سړی دی او ده خو دومره سبقونه ویلي چې بس د یو ځای نه او بل ځای نه خبر راخلي او موږ ته وایي موږ ته بیانوي. حال دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غزوه د صلح حدیبیه کې کله چې حدیبیه صلح وشوه ولیکلی شوه علی رضی الله تعالی عنہ ولیکله آخر کې پکې دا ولیکل چې دا صلح دا د محمد رسول الله د طرف نه ده بل طرف ته د هغې هغه نومونه هلته کې هغو په دې باندې اعتراض وکړو چې موږ خو تا محمد رسول الله نه منو که موږ تا رسول الله منلی چې ته د الله رسول یې نو موږ ستا سره بیا جګړه ولې کوله خو موږ خو تا رسول الله نه منو نو موږ ستا سره دا جګړه په دقه ده نو داسې وکړه چې دا رسول الله ته کټ کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ ته وی چې بس دې چې په سمه خوشحالي یا وکړه که دې ما رسول منی او کنه منی زه یم د الله رسول تاسو منئ زه یم زه محمد هم ما زه د الله رسول هم ما دې منی او کنه منی قرآن کته دا علی رضی الله تعالی عنہ انکار کو زه د رسول الله نوم اٹکه نشم رانولې چې بای ما کر خراخ کو دی وران کړي وې نه شم رانولې ځان ورانو زتا رسول الله منا مانو سګه وران کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویته نشي ورانولې راکه قلم مالا کې زی وران کوم نو وې کم زه ده نو او خو دیشو ته دا ټکې ده دا ټکې وران او غاړي ناټکې وته چې او خو دیشو نو پاغه باندې کر خراخ کو دا هغه وران کو خلک کافر ال خوشاله شو ویټک دا زموږه صلح ستا سره د صلح حدیبیه او شو نو صلح حدیبیه چې شوې ده نو دا په شپږمه هجري کې شي ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه وروسته شپږ کال وروسته شي ده تقریبا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدنی زندگی هغه لس کاله ده نو شپږ کاله اکثریت وتل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت پورې هم لیکل پړاوال نشي کولای او قران کریم پیش کړل کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خبرې دي احادیث په شکل کې هغه چې کم پیش کړلی تر اوسه پورې چرتا د مور زوی دسه مور یو زوی نه راوړې چې مقابله وکړي نه د قران کریم مقابله چا کړلا او نه د هغه احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان په شان ته خبره د بل چا نشي کېده چې کله بعض خلک داسې دي چې د هغې احادیثو کې ډېر زیات ورننوتلي نو کله چې هغې ته دغسې مخې ته څه خبره راشي نو هغه دا پیژني چې دا د پیغمبر حدیث دی او دا نه دی. د نور کتابونه په هغې باندې ډېر شی لیکلی شي دي بعضې خلک داسې منسوب کوي دا پیغمبر خبره پیغمبر حدیث دی پیغمبر ویلي پیغمبر نه ویلي ځانه پورې بعضې خبرې ورتل په حدیث پسې ورتپلی لیکن الله رب العزت داسې خلق پیدا کړي چې هغه وخت په وخت باندې د هغه نشاندهي کړل دا حدیث نه دی دا د ځانه جوړ کړل دا د پلان کې درجه دی دا ضعیف دی دا دغه دی دا منکر دی دا موضوعي دی دا مستلق دی دا د حدیثو غن نمونه دي
غني درجې دي دا د کومې درجې ده هغه احادیثو داغي د ټولو احادیثو جانچ پړتال هغه کړل د نقد او د جرح کتابونو ته وی هغه کرا جدا کړلی او کوټه جدا کړلی دا صحیح دی او دا صحیح نه دي مستقل کتابونه باغ ما لیکل شي دي موضوعات جاری کړلی موضوعات کبرا موضوعات کبیر چا به نور لیکلی مختلف کتابونه په هغه باندې لیکل شي چې دا احادیث نه دي خلق وته احادیث ویلي بهر رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی الامی په دې معنی باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکل پڑھاوهالي نشو کولای یو تنو هغه تاسو کو بیا که تعالی لیکل پڑھاوال درځي کنه درځي هغه ما خو نه راځي پیغمبر له نورتلوي اوی ښا بیا وته سنوري وي تاسو نه وکړو ودا پیغمبر لم نورتلو دا باز خبره سړی کوي دا د بیزتی په تور باندې کوي او ته ودا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره چې هغه لیکل پړوال نشو کولای دا داغه د پاره صفاتو داغه د پاره دا خوبصورتی وا داغه صفت ته پتا کې عیب ده جتن شي کولای لیکل پړوال دا پکار دی چې سړی وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم دور کې پیدا و په هغه دور کې تقریبا ساعت یا لس دولس دومره کسانو په ثابت مکه کې لیکل پړاوال کولای شو ټول نشو کولای عام حالت دا وسی زموږ دې دور کې چې ګورې نو ډېر شیخ خلک په داسې هغه ته د سوتو مالک د سوت راځي په ګوتلو کومای خپل نوم نشي لیکلای رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان له یو مہر جوړ کړو مہر به بیا د دې حدیبیه نه رستو جوړ کړو او مہر به لگاو نیو مطلب داو دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت کئی مور طرف تا نبی الامی دے نبی الامی مطلب دا چې هغه پیغمبر چې څنګه د مور نه پیدا دی هم هغه شانتی دی هغه ته ویل کی پاک باز دا پاک دی دا پاک باز دی لکه څنګه چې سړی د مور پیدای بے قصوري بے ګناي دیم دقه سي بے ګناه دی دارنګه نبی الامی یو ته پدې نوم باندې هم ویل کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منسوب دی ام القرى تا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه کلی دی چې هغه ته ام القرى وایي مکه ته دا یو نوم دی ام القرى نو مکه والا پیغمبر بیا ورپسې د بنی اسرائیل بیا خبره کوي داغي د قومونو خبره کوي دومره قومونو کې تقسیم شیو د ابو تذکرہ کوي داغي باندې د بعضی نعمتونو تذکرہ کوي بیا وروسته داغي بنی اسرائیل کې سخلقو د هفته د ورځې سو نافرمانیان کولې اخکارونه کول داغي تذکرہ راځي ناسو لکپاتی دي دا صورت ختمې دو پورې ان شاء الله چې روزې نه مخکې دا ختم کو بیا روزه کې به ان شاء الله چوټي کو نو اکم درس چې زمونږه چلیږي سحر نه هغه وایي او دا دی وخت کې بیا کو مسلې هغه بیا وایو ان شاء الله او روزه کې بیا د درس چوټي نو بیا وړو کې اختر کې ان شاء الله بیا شروع کوو نو دا سورۃ اعراف ختمو ان شاء الله نو سبا ننشي سبا شي دو درې ورځې دي ان شاء الله قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا وتوا اے خلقو یقینا زد الله رسول تاسو ټول ترا لګل شوی دا غزاد د طرفنا له ملک السماوات والارض چې داغه په اختیار کې دی بادشاہ د اسمان او د زمکه لا اله الا هو نشته لا غ با سوا دا غنبل یحیی و یمیت الله ژوند کول کې مړ کول کوي فآمنوا بالله نو ایمان وروړي په الله باندې دا الله پر رسول باندې دا الله رسول هغه دی چې هغه نبی الامی دی الذي یؤمن بالله
دا هغه پیغمبر دی چې ایمان لري دی په الله باندې د الله په کلمو باندې وتبعوه تابعداري کوئ د لعلکم تهتدون د پاره دی چې تاسو هدایت بیا مومئ. ومن قوم موسی او د قوم د موسی علیه السلام نه یو ډله وه یهدون بالحق چې هغوی به لار ښوده په حق باندې لار به ښوده خلکو ته د حق وبه یعدلون او په دې حق باندې هغوی فیصلې کولې وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما او تقسیم کړي موږ دې لره په 12 قومونو کې امتونو ډلو کې 12 قومونه 12 ډلې واوحینا الی موسی او وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته استسقاه قومه کله چې وبو غوښتې د هغه نه قوم د هغه نضرب بعصاک الحجر چې ووهه په امسا خپلې سره ګټه فانبجست منه اثنتا عشرة عینا نو جاري شوې فانبجست نو لږې راووتې د هغې نه 12 چینې ناول لوکړې انبجاس وی لګوټې اوبه راوتو ته بیا وی انفجار نال د سورۃ بقره کې وی انفجار فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا جاري شوې ناول کیږي دغه سي اول لګي لګي اوبه راوځي کله چې سړی کوهیو کوي نو کوهی چې کله کوي آخر اوبو ته نږدې شي نو لږ لږ اوبه پکې راښکاره شي نو بیا چې کته ورو کوزیږي زیاتیږي زیاتې شي نو فانبجست منه اثنتا عشرة عینا نو لږې جاري شوې لږې راووتې د هغې نه 12 چینې قد علم كل اناس مشربهم یقینا وپېژند هر یو د خلکو نه خپل ګودر وظللنا عليهم الغمام او سورې که موږ په دې باندې وریځ سپینه وریځ وانزلنا عليهم المن والسلوى او نازل کړه موږ په هغې باندې من او سلوا تورنجبین او مړزان کلوا من طیبات ما رزقناکم خورئ د پاکیزه هغه نه چې رزق درکړلی موږ تاسو له وما ظلمونا دې خلکو زموږ څه نقصان نه دی کړی ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دې چې د خپلو ځانونو په خپله نقصان یې کاو وإذ قیل لهم اسکنوا هذه القرية او کله چې ویلې کېدل دې ته چې اوسېږئ په دې کلي کې وکلوا منها او خورئ د دې نه حیث شئتم کوم ځای چې خوښي ستاسو وقولوا حطة او وایئ د معافۍ خبرې کوم خبره باندې چې معافي کېږي هغه که لا اله الا الله او که هغه استغفر الله او که هغه سبحان الله الحمدلله وغیره او کاغه دای چې سوالونه حتتون زمونږ سوال لې یا الله د زمونږ د ګناهونو د معافی زمونږ ګناهونه زمونږ نه اورې جواز زمونږ نه لري کا ودخل باب سجدا او داخليږي په دروازه باندې سجده کوونکی تل کله چې تاسو روان یو د خپل نظرونو حفاظت وکوي خپل کته وګورئ سر به کته کړئ په عاجزۍ او په تواضع باندې روان یې دوی مداد کله چې داخل شي په دروازه باندې نو تل سجده وکي الله تعالی 2 رکعات وکي هغه سجده نه کم چې داخل سوی په کرکټ په میدان کې خلق کوي یا فوټبال کې کوي بازي په ګرونونو کې لبو والا کوي کله چې دا بال خو وਹੀ چې ته ګول شي چې ته سبل سو شي خوشاله شي د زر په سجده باندې پریوزي وای سړی آوټ کو نه الله په مخ کې سجده ریز شو دا سجده سے دا د کرکټیانو یا د فوټبالرانو سجدي دي دا سجدو ته اعتبار نشته زمونږ احناف مونږه دا وایو دا سجده دا مکروه ده یو سجده دا تلاوت چې سړی سجده تلاوت کو دا غي نرستو سجده کوي دغه سجده شته نور یوازې سجده نشتی یوازې سجده چې نه مکروه دي دا بعض خلک جمعات کې ناس آخر کې سجدو کې پاسې زی دا سجده نشتی سنزيد المحسنين زیاد بول کو نیکو کارو لرا نو ودخل الباب سجدا داخليږي په دروازه باندې سجده کوونکی نغفر لكم خطاياكم خطيئاتكم نو بخنه وو کو تاسو د خطاګانو تاسو او زیاد بول کو نیکو کارو لرا فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم نو بدل کړه کسانو چې ظلم وکړل د دینه خبره او وايي غست غیر داغه نه چې دي ته ویل شي وا فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون نو راولې ګمغه پری باندې عذاب د اسمان نه وسوب دي چې دي ظلم کاو واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر تاسو کو د دینه داغه کلی په بار کې چې هغه نږدې دریاب ته نږدې کلیو هغه کلی کې بازی وی ایلنو میو په دې کلی کې دا دریاب ته نږدې نو د دې کار داو چې مخکار وکاو
نو بیا کارونه کوي دا خلک کړ. کله چې دریاب ته نږدې نه دا خلک لامبوزن ومي او دا ټول مهیګر ومي. ایز یادون فی السبت کله چې دی د حد نه تجاوز کاو د هفته د ورځ مبارکې استاتیم حیتانو کله چې راتلل دی ته مهید دی یوم سبتهم شرعا دا پورز د هفته د دی باندې ښکارا و یوم لا یثبتون او په هغه ورځ باندې چې دی باندې داخله د هفته ورځ کې لا تاتهم نه براتل دی ته مهی. کذالک نبلوهم دارنګي موږ ازمی هو د خلق لرب ما کانوا یفسقون په سبب دی چې دی فسق کوي په سبب دی چې دی لګیا دی فسق کوي همیشه بار لګیا دی فسق کوي دا غي په باندې موږ دی ازمی. کذالک نبلوهم دارنګي الله رب عزت ازمیل کوي. نو کله چې د هفته ورځ بوانو مهی بډیرو ولته کې منو کنه نه الله دې د ښکار کول اخوازي او دې خوازي دې متعال هر یو سره د پړکې دا دې چلو کومنو غاخونه وی چې چلو وتا اخر کې مولوی سے وته چلو خو دوه مولوی سے وته وی الګه ورخونه وکړي لختی جوړ کړي اخوا ته ډنډان جوړ کړي ناغه ته دغه لختی چې کله هفته ورځ کېږي داغه نه مخ کې وته تاسو دا ورخونه کولاو کړي او په بسی هغه ډنډونو ته نو پدې کې چې کله هفته پر باندې مهی راشي نه هم پدې لختو کې لاشي نه ډنډ ته ورسي نو چې کله ډنډ ته مهی راغله نو بیا بسې ورخونه بند کړي چې اوس واپس نشي تللی ها نو دې دا چلو کو چا دې لګا تاسو مهی ولې نه سي من کړی نیولني او بو کې دی را به غلا بو کې دي مو رانی ولې نه دي اتوار پر بتی دی را وېستو دا هلي کولې پدې باندې عذاب راوي. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ کله چې وی ویلې د دین له متعزونا قوما الله مهلكهم ولتاسو وازو نصيحت کوي هغه قوم ته چې الله هلاکون کړي غیر را معذبهم یا ولا عذاب ورګي عذاب شدید عذاب سخت. قالوا معذرة الى ربكم ومن چې دا وینا کو دي ته دا دې نه پاره چې عذر په پیش کو تاسو رب ته ولعلهم يتقون کې دې شي داخله خبر او مني او تقوا اختیار کی ځان دې ګنا نه بچ کی دې د پاره موږ دا کو. فلما نسوا ما ذکروا به کله چې هیر کدي هغه چې دی له پنور کولای کې د پاغي باندې جن الذين ينهون عن السوء نو نجات ورکو موږ هغه کسان چې منع کولای کول د بدین واخذنا الذين ظلموا اور اونی ول موږ هغه کسان چې ظلم کوي او بیا عذاب به ایسین په عذاب ناکار باندې ما کانو يفسقون پس دې چې دی فسق کاو. فلما اتوا ما نهوا عنه کله چې نا فرمانی وکړي دا غسنا چې منع کړی شی دی دا غینا قلنا لهم نو وی منګه دی تکونو قرتن خاصین شی تاسو شادوغان ذلیلا شادوغان تی جوړ شو چا چې دا کار کاو اغه نه شادوغان جوړ شو. ظاهر کې معلومیږي دا کم خلق چې په دغه کسب کې مبتلا او نه اغه نه می او اغه لا عذاب ورکړ شو اکم چې مبتلا نو په دغه نافرمانی کې ناغي بچی دي. فلما اتو کله چې نافرمانی وکړه دي دا هغه سنا چې دی من کړی شی او دا غینا فلم قلنا لهم وی موږ دې ته شی شادوغان ذلیلا نو شادوغان تی جوړ شو. نو درې ورځې داوود خلکو خو کې به ورغړې دو ړینګړینګي بیاړه ولې خبرې نشوي کولای آسه خلق ختم شو کنه درې ورځې او درې ورځې وروسته ټول مړ شو اور خلاص شو. بیا وروسته دا غي نسل نه چلے سو کوئی دا غي نسل چلے دا شادوغان مخکینی دي پخانی دي. وَإِسْتَعَذَنَ رَبُّكَ کله چې اعلان کو ستارب له واسن علیهم الى یوم القیامه چې خامخام مسلط کوي الله په دې باندې قیامت پر ورځ باندې قیامت د ورځې پورې مې یسوم سوال عذاب هغه سوچ رسي بدی ته ناکار عذاب. ان ربک لسریع العقاب یقینا ستارب دې خامخا ډیر سخت ډیر زر عذاب ورکوونکې و انه لغفور رحیم یقینا الله دې خامخا بخونکې مهربان الله بخونکې مهربان هم دې الله ډېر سره عذاب ورکوونکی هم دی. نو څوک چې نافرمانی کوي نو هغې له عذاب ورکوي او څوک چې د الله طرف ته راشي توبه وباسي نو الله بخونکی مهربان هم دی. وقطعناهم فی الارض امما او تقسیم کړه موږ دې لره په ځمکه کې ډلې ډلې منهم الصالحون بعض د دې نو صالحان ومنهم دون ذلک بعض د دې نه بل شان د دې نه علاوه یو طرف ته صالحان دي بل طرف ته جو صالحان نه دي هغه خلک دي هغه خلک دي صالحان دي نو بد طرف ته بدکاران دي. وبلوناهم بالحسنات والسيئات
او ازمیو موږ د خلق لرا پنه کو باندې په بدو باندې لعلهم يرجعون پاره دا خلق وګرځي الله تا فخلف من بعدهم خلف نوراغ رست د دینه ناکار خلق ورثل کتابه چې وارثان شو د کتاب یا خذون عرض هذا الادنى اخلی دی عارضی سامان دی ژوند دنیوي دا ډېر نږدې دا اخلی نقد اخلی نسیا پری دی ارسو نسیا دی کنه قیامت نه دنیا اخلی یاخذون عرض هذا الادنى اخلی دا عارضی سامان دی ژوند دنیوي ويقولون سيغفر لنا او دی وی خامخا منګه بخله کی یو وینا ویاتی مرض مثلو کراشی دیتا سامان پشان د یاخذون اخلی دی بازی بکی وی په پیسو کې په مال کې چا حلال او حرام راوستي دی وی علم یوخذ علیهم میثاق الكتاب آیا نه دی اغسته شی په دی باندې میثاق د کتاب لوز د کتاب الله یقول الله الا الحق چې نه بو دی په الله باندې ما سوا د حق نه و د رسول ما فيه او یادې بدی درس بګی دا غسه چې دی په دی کې دی والدار الاخره خير للذين يتقون او کور د اخرت غره دې دا کسان د پاش تقوا اختیار یا فلا تعقلون تاسو د عقل نو لیکار نه لای والذین یمسکون بالکتاب کسان چې تمسک کوي منګول لګول د الله په کتاب باندې عمل کوي د الله په کتاب باندې واقام الصلاه قائم کړي دې مانځل را ان لا نوزي اجر المصلحين یقین موږ نه ځای کو اجر د مصلحانو واذ نتقنا الجبل او کله چې اوچت کومه غره لرا فوقهم د دې لپاسه کان نو ذلتن گویا کې دا غر پدی باندې داسې شو لکه چترای وظنوا انه واقع بهم او دی دا خیال کو چې دا غر واقع کیدونکې پریوتون کې دې پدی باندې خذوا ما اتیناکم بقوه وتوي منګه واخلی آغا چې موږ درکړل تاسو لا په طاقت باندې واذکروا ما فی او یاد او یا چې پدی کې لعلکم تتقون پاره تاسو متقیان شئ دا الله قدرتو الله رب العزت قادر دی په هر څه باندې غر پر راچوت کړل نو هغه څنګه راچوت کړل دا الله کار دی دغه زما استا کار خو نشتی زما تا ستاشینو خبر ورانیږي هغه څنګه چې تورې شو چې هغه دغه خواره واره خاورې دي کنه نو غر څه شه دی خو د خاورو د ګټو د دې شګو مجموعه ده کنه نو چې چوته خپل د کې کته پریوزي کنه الله یې څنګه راچوت کړل الله نو الله اختیار دی الله پاغه باندې پويږي څنګه راچوت کو غر ټول راچوت کو چو دیګو کله راچوت کړل کله راچوت کړو بازي کلی اوچت کړو نو اسمان تیرکو ته ورسول هغه ځینې الټ کړو او راکته را ورزول داسې کسب هم کړل کله الټ کړلی کله چوت کړلی نو غر نشي چته وله باز خلک نه مونږ دا وینا هغه چوت کړي نه دنګرو دې ته ګورای نو غر دنګ ته ګورای چلو شو آل دې داغه نه دنګرو نور مشته کیټو دیو ماونټ ایورست بل شي دا شنو دي هغه نه غټي نه دنګواله اعتبار نه نه اوچت کړه دی اوچت کو کان نو ذلتون الله یې موږ اوچت کو غر فوق هم د دې لپاسا کانه ذلتون گویا کې دا پدی باندې داسې شو لکه چترای څنګه اعلان دی کې لپاسي چترای ولاړ نه شاوځي کې ولاړ دا ګورو دا چترای ولاړ نه داسې نه وزنو دې دا خیال وکړو واقع بهم چې دا غرا ورزیدون کې دی را پریوتون کې دی پدی باندې الله پدی باندې دا غری خودون کې دی پدی باندې دی جو الله یې موږ ته وې چې واخلې هغه چې موږ درکړي تاسو په طاقت باندې وذکروا یاد او یا چې پدې کې د پاره تاسو متقیان شئ قل یا ایها الناس توای خلق ان رسول الله الیکم جميعا یقینا ز د الله رسول تاسو ټول تر علی غلې شوی دا غزاد ته طرف نشي دا په اختیار کې دی بادشاہ د اسمان نو د زمکه لا اله الا هو نشته لا غي با سوا دا غنبل هغه ژوند کول کې مړ کول کې فامنوا بالله نیمان وړي په الله باندې د الله پر رسول باندې هغه رسول چې هغه نبی الامي دی الذي يؤمن بالله دا هغه پیغمبر دی هغه نبی دی هغه رسول الله چې ایمان راوړي په الله باندې او کلمات دی د الله په کلمو باندې د الله کلمې منی الله منی وتبعوه تاسو د تابعداري کوي د پاره تاسو هدایت بیا مومي د دې پیغمبر چې هغه نبی الامي دی هغه تابعداري کوي نو هدایت بیا مومي ومن قوم موسی د قوم د موسی عليه السلام نو امته يهدون بالحق یو ډلوا چې لاري خدا خلق ته هدایت کا خلق ته تعلیم ورکاو د حق به یادینو په دې باندې فیصله کولې وقد تعناه مستت عشرة اسباط الامم او تقسیم کړه موږ دې لپاره په 12 قومونو کې ډلې 12 قومونه ډلې
واوحینا الی موسی او وحی کړه موږ موسی علیه السلام ته استسقا قوم کله چې وبو غوته دا غنه موسی قوم داغه انیس بیا ساکل حجر چې وا په امساق بل سره غټا فم بجست من حسنه عشرة عینان ور لګي جاری شوی داغه نه دولس چینه قد علم كل ناس مشربهم یقینا او پیجند هر یو د خلکو نخپل ګدر وصلنا علیهم الغمام او سورہ کوم پدی باندې سپینه وریاز وان صلی علیهم مسلمان نو سلوا او نازل کړه پدی باندې من او سلمان تورنجبین او مړزان هداو مړزان مبارکی دا چې څوک وی چې وراته نو دا غلط وی وراته نو دا به څه لګی چرګان کورګه چرګان اوسی کی سره عمل کی وی نسی ازال حلال کی او ځان پخی کلو من طیبات ما رزقناکم خرید پاکیزه چې موږ رزق درکړل تاسو لا و ما ظلمون دي خلکو زموږ سره نقصان نه کړي ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن و داخله چې خپل ځان په خپل نقصان کاو و اذ قیل لهم اسكنوا هذه القريه کله چې ویل شو دیتا چې وسېږي په دې کلی کې وکلوا منها خرید دینه هي شیتم کوم دې چې خوږي تاسو وقولوا حتتون او وای تاسو حتتون وای نو دی په خبره زیات کړه یو نو نه په زیات کو حتتون شروع کو نو داغه د وجنا په دې باندې عذاب راغی الله رستو دې ورپسې یاد کی وي ودخل الباب سجدا او داخليږي په دروازه باندې سجده کوونکی نغفر لكم خطاياكم نو بخنه بو کو تاسو خطیاتکم تاسو د خطاګانو وسنزيد المحسنين زیات بول کو نیکو کارو لرا فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم نو بدل کړه کسانو چې ظلم کړي د دینه خبره او وای غست غیر داغه نه چې دې ته ویل شي وا فارسلنا عليهم رجزا من السماء نو نازل کومګه پدی باندې عذاب د اسمان نبی ما کانوا یظلمون پس ود دې چې دې ظلم کاو واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر تپوسو کته دینا دا کلی مبارکه چې هغه نږدې دریاب ته زیادون فی السبت کله چې دی د حد نتیجه اوس کاو د هفته پورس کې استاتیم هیتان هم کله چې راته دی ته مهید دی او مسبتهم د دې د هفته پورس باندې شوران کارا و یوم لا یثبتون پاورز ما چې دی بنه داخله د هفته پورس کې لا تاتهم نه براتل دی ته مهی کذالک نبلوم دارنګي ازمیو مونږه دی لره بما كانوا يفسقون فسبب دې چې دی فسق کاو و اذ قالت امه منهم او کله چې وی ډلې د دینه لمتعذون قوما تاسو له واز نصیحت کوی اقوم ته چې الله هلاکون کې دا غی لره یا ولا یا معذبهم یا الله عذاب ورکی عذاب شدید عذاب سخت قالوا معذرة الى ربكم ندی وی دا د پاره د عذر تاسو رب ته چې سبا قیامت کې مونږ دا تاسو رب ته عذر پیش کو یا الله ما خو ته ویلو خبره نه منلنو ولعلهم يتقون دا پاره کې دې شي دا خلق متقیان شي فلما نسوا ما ذکروا به کله چې هر کړی هغه څه چې دی پنور کولای کې د پاغي باندې اجن الذين ينهون عن السوء نو نجات ورکو موږ هغه کسان را چې منع کولې کول د بدین واخذنا الذين ظلموا او راونی ول موږ هغه کسان را چې ظلم کړي بیا عذاب به یې په عذاب ناکار امانه به ما كانوا يفسقون فسود دې چې دې فسق کاو فلما تومنه کله چې دې ورتیر شو د حدنا دا هغه سنا چې دې منع کړی شی دا غینا قلنا لهم موږ وی دیتا کونو قردتن خاصین شی تاسو شادوغان ذلیلا واستعذن ربک او کله چې اعلان کو ستارب لیا باسن علیهم یا کله چې خبر ورکو الله دیلا لیا باسن علیهم چې خامخا الله به مسلط کوي په دې باندې قیامت د ورځې پورې مې یسوم سوء العذاب هغه سوچ نه چې سزا ورکوي دیلا د ناکار عذاب ان ربک لسریع العقاب یقینا ستارب دې ډېر زر عذاب ورکوونکی یقینا الله دې خامخا بخونکی مهربان وقطعناهم فی الارض امما او تقسیم کړه موږ دې را پس مکه ډلې منهم الصالحون بعض دینه صالحان من ومنهم دون ذلك او بعض د دینه بدان وبلوناهم بالحسنات والسيئات ازمی موږ دې را پنه کو باندې او ګناهونو باندې د پاره داخله کوي الله تعالی فخلف من بعد خلف نوراغ ورستو دینه ناکار خلق ورسول کتاب اچي دي وارثان شو حقداران شو د کتاب یا خذون ارزها دل ادنا نو داس خلق رااله داس مولیان راغله چې اخلي دي عارضی دنیا لرا په دغه باندې وقا یقولون دی وای سيو فرلنا خامخا من بخله کیو من دا بخنه کولای کی من په دین باندې پیسې کا اخلو نو ادا من بخله کیو ویاتهم عرض مثلو کچر راشدیتا عارضی سامان پشان د یا خذون داخله کی اخلي علم یو خزاله میثاق الكتاب آیا نه دی اغسته شی په دینه میثاق لوز په کتاب باندې الله یقول الله الا الحق جنبوی په الله باندې ما سوا د حق نو د رسول ما فيه او
یادې بدی هغه چې پدې کې دی پدې کتاب کې دی والدار الاخرۃ خیر الذین یتقون او کور د آخرت غوړه دی هغه کسان د پاره تقوا اختیار یا فلا تعقلون تاسو د عقل نوري کار نه لای والذین یمسکون بالکتاب هغه کسان چې تمسک کوي عمل کوي په کتاب باندې واقام الصلاۃ او قائم کړی دی مانزل رای نه لا نزی اجر المصلحین یقین نزا کوم اجر د مصلحانو وإذ نتقنا الجبل او کله چې اوچت کوم غر لرا فوقهم د دې لپاسا کانه ذلتون گویا کې دا غر په دی باندې دا شول ک چترای وظنوا انهم واقعون بهم او دی دا خیال کو چې یقینا الله يخودن کې دې په دی باندې غر لرا خذوا ما تیناکم الله یمغوتوه واخلی او چې موږ درکړی تاسو په طاقت باندې واذکروا ما فی یادو یا چې په دې کې لعلکم تتقون پاره تاسو متقیان شئ الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا